بسم الله الرحمن الرحیم. 15 نمبر د منیت المصلی سبق ته د غسل هغه شیان بیان شو چې سره غسل واجبېږي، لکه یو پکې تیر شو جیماوتی وغیره کول. دویم نمبر شی دی وکذا الحیض، حیض مهواری منسز دی سره غسل واجبېږي. والنفاس او بل چې کله د بچي ولادت وشي په ټیم کې مورې کله پاک شي نفاس نه بیا غسل واجبي. ومن استيقظ من منامه کوي سړی له خوبه راویښ شو په وجه د علا فراشه او ثوبه او فخذه بللا، په بسترې باندې یا جامې باندې یا پتون باندې لندوالي وکتل، وهو يتذکر الاحتلام خوب ولا یادو، فإن تيقن کول یقین شو چې د کومې وبدي انه منین دا منی دي او انه مزین یا بمزی او شک به یا شک شو چې مزیدی کمنی دي، فعليه الغسل غسل په واجب شو. اما اذا لم يتذكر الاحتلام که خوب ولا نو یاد خو بس لندوال یو کتل هیڅ ته نه دی یاد او تيقن یا ته یقین شته چې انه منی خدا یو شک شو لپاره کذالک نمدرنګ چې د حکم د چي ودی کی. وان تيقن خو کبه فل یقین ولا چې انه مزین دا مزید مزیون فلا غسل علیه غسل پنه دی واجب اذا لم يتذكر الاحتلام چې خوب ولا نوی یاد. وین استيقظ رجل که خوب نه سړی را پاتېدو په وجه د پی حلیله بللا د ذکر سوری په سر کې لندوالی وکتل ولم يتذكر حلما خوب ولا نو یاد ينظر خصوص دی وکیری. ان کان ذکره منتشرا قبل النوم کده خوب نه مخکې دی د ذکر ولاړو منتشر فلا غسل علیه غسل بیا اوس نشته، ولی چې د کله کله ډیر ولاړوالي وجنه دي کې به شر سي د شته شی وزي غوړ شاندي. وان کان ساکنا کبه په آرام او اڅ نو فعليه الغسل احتیاطا نبي به احتیاطا غسل کوي. و به يفتي بعض المشايخ فمدي زنا عليمان فتوا ور کړی ده. دا اخصورت مسله ده هذا اذا نام قائما چې په ولاړی خو به ولا شوی او قاعدا یا په ناستي بني. اما اذا نام مستوجعا او متکيا وکدا په اړه باندې پروت یا تکیا والی او تيقن او تخيقين او چې نو منی ده فعليه الغسل به خاصي غسل دی په. وهذا مذكور في المحيط والذخيره ده په محيط او ذخیره کې ذکر شوی مساله ده. وقال شمس الائمه الحلواني، شمس الائمه حلواني صاحب وایي چې هذه المساله يكثر وقوعها، دا مسله ډیره زیاته پیخیږي. والناس انا غافلون خلق تی بخبر دي نزان په حوال پکار وي. وین احتلم کچری سړی خوب وکتلو بیګه کوب کی څه غلط کړونه کړیو خو لم يخرج من الشين چې روي شو څه نو وتلی فلا غسل له غسل پینشت. وکذا المرأة اندسی خزی کتلیو. وقال محمد رحمه الله وای چې عليها الغسل احتیاطا خزت احتیاطا غسل پکار دی ځکه چې دی غول کوم منی نه طرف ته زیبار ته نه وځي. وبه یوتی بعض المشایخ زن علماء هم دا فتوا ور کړی ده.